د جناب محمد رسول الله د شاګردانو شان هم ډیر عجیب و. حضرت عمر دور دی، یو سړی د عمر دربار ته راغی، ورسره زوی دی. حضرت عمر چې ورته وکتل نو هغه پلار او زوی کې بالکل 19-20 فرق هم نو. پلار او زوی بالکل یو شان دي. حضرت عمر ورته وایي ستا دا زوی خو داسې ستا په شان دی، که ته بهر ووتې نو زه به دا فرق ونه کړم چې دا پلار راغی که زوی راغی. هغه ورته وایي امیر المؤمنین د دې یو واقعه درته ذکر کړمه. امیر المؤمنین ورته وایي ذکر کراته. حضرت عمر په دربار کې صحابون اولیاء ځکه جوړ شو چې پیغمبر کوم سبق ورکړو، غره هغه سبق صحابه راغسته او په هغه عمل درآمد کړو. الله دې ما او تا ته نصیب کړي. اسړی ورته وایي زه جهاد لروانم، کور ته راغلم، ښځه مې د امید په حالت کې وه. ما ته ښځه وایي ما په دې حالت کې پرېږدي. ما ورته وایي چې استودع الله ما فی بطنک، ای زما بیبي ستا په خېټه کې چې کوم اولاد دی زه الله ته حواله کوم، الله پوه شه، د دې حفاظت پوه شه. زه لاړم میدان کارزار ته، زه ډېره موده بعد لږه موده بعد چې زه واپس راغلم ما واورېدل چې زما بیبي وفات شوې ده. جنت البقیع کې ښخه ده، بقیع سره مخامخ وي زما کور دی. زما بیبي ډېره پاک دامن وه. زه د شپې سملاستم ګورم د بقیع نه د اور داسې شعلې برخیږي. ما چې وکتل بالکل زما د ښځې چې کوم ځای کې قبر و د هغه ځای نه د اور شعلې په بره آسمان ته روانې دي. وایي زه ډېر ویرېدم، رالم خاندان مې راغونډ کړو. ما ورته وایي چې شپه ده، لیکن چې ګورم زما د بیبي د قبر نه د شپې دا دومره د اور شعلې ولې اوچتېږي. وایي ټولو راته وایي چې هغه ډېره پاک دامنه وه، لیکن مونږه په دې ماجرا باندې نه پوهېږو چې دا وجه څه کیدی شي. ما ورته وایي چې راځئ چې ورشو او دې قبر خواته. هغې راته وایي چې هره شپه دغسې لمبې اوچتېږي. وایي زه جنت البقیع ته ورسېدم، چې ورسېدم قبر کلاو دی او په قبر کې دغه شعلې د اور داسې برخیږي، لیکن چې ما وکتل هغه اور سوځول نه کوي او په هغې کې زما بیبي ناسته ده او په غېږ کې داسې بوټی ماشوم دی. ما ته وایي چې ای خاونده تا دا بچی الله ته حواله کړو، زه دې نه وم حواله کړې نو زه الله واغستم او دا بچی دې الله ته حواله کړو. دا ستا امانت دی، ستا په انتظارو. دا بچی دې واخله چې زه واپس خپل قبر په ما رابند شي. سبحان الله. وایي دا زما هغه بچی دی، ما یې تربیت کړی دی او زه جهاد لتم، ما دې الله ته حواله کړو. موږ نه خلک تپوس کوي تاسو چې دا ټول بچي مدرسې له لېږلي دي، کور کې ماشوم ني، ټول واړه مدرسه کې که هلکان دي که جینکۍ دي. موږ نه خلک تپوس کوي دا ټول هم لېږلي دي، نو لکه ستاسو کور نه چای روټۍ راغستو عالم حجرې ته څوک ني، په خپل هم ځان سره هر څه راغستي. میلمه له روټۍ هم راوړي، چای هم راوړي، اوبې په کار دي هم راوړي، میلمه بالټۍ په کار دی هغه هم راوړي، لوټه په کار ده هغه هم راوړي، چې څه د میلمه په کار وي تولیه دې بوګی خي هغه هم وله راوړي، صابون هم میلمه له راوړي، چې څه ضرورت یې هغه راوړي. نو یو بچی خو به هم پاتې کړو. موږ ورته جواب ورکوو، موږ ورته وایو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې ما ته داسې صحابي وښایه چې هغه احادیث او قرآن نه زده کول. دا د دې طالب علم نو پوهېږئ زما خبره عزیزانو. نن یقین وکړئ کائنات ته وګوره، نن په کائنات کې چې د کوم نظام ته ګورې قسم دې لاړ شه د دې خپل وطن نه بهر ورشه. خلکو د ځناورو سره خلکو ودونه کړي دي، هغې وجه دا ده. بل خلکو ته ګوره څوک چندخان خوري، څوک شرمخان خوري، څوک چې دي نو هغه ماران خوري، او څوک چې دي نو سودو ته سجدې کوي، څوک چې دي هغه متیازې داسې ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې داسې غوا چې زه متیازو ته ځان جوړ کړه ده ورته داسې کنډول ولو. ما ورته کتل په بوپال کې او هغه د غوا هغه متیازې وڅښلې او ډېرې په شوق باندې وڅښلې. ما ځان سره ویم الله تا موږ له داسې عجیبه ایمان او داسې پیغمبر راکړی دی او بیا د هغه وارثان دې داسې راکړي دي چې په کوم ځای کې پلیت مردار هم څوک راوچتېږي الحمدلله دا ملنګان ورته میدان کې ولاړ دي، د ځان پروا نه ساتي. اگر چې حضرت شیخ صاحب چې څنګه وفرمایل چې که ستاسو ملګرتیا نه وي نو یو مولا څه نشو کولی. تاسو که زمونږ هر څومره مخالف شي کنځل هم راپسې کوئ، خو چې دین خبره راشي تاسو بیا زمونږ نه مخکې. دا خو زمونږ ایمان دی، ستاسو چاپلوسي نه کوم.
نه راته دا ضرورت شته. اوس دې دغه ځای څه مسله پېښه شي، مسله به زما وي، ځکه چې مسله به ما ته معلومه وي، مسله به د علماو ته معلومه وي، خو تاسو به د ټولو نه مخکې ډانګې په لاس روان یې. اگه ته ځان منې کې ته نه منې کېږي، تاکې الله ایمان خو اچولی دی او دا ایمان هم د ده په برکت اچولی دی. دا زما اعتماد دی. ستا د هرې پاټۍ سره تعلق وي، د دې هر کون سره یې. ستا د زه داسې بدې شم چې داسې د سپۍ بدې نه شي، لیکن چې کله زه خبره د دین وکړم ته زما نه مخکې روان یې، ته وایې چې خو ګستاخ دی، ګستاخ دی، ورځه به ما نه مخکې روان یې، سوټې دی هغه له دې کپرۍ ته نیولي. په دې باندې ډېر خوشحاله وي او دا برکت د دې مدرسو دی. او بیا درته عزیزان یو عجیبه خبره وکړم، سکه الوفاق المدارس العربیه پاکستان د اهل دیوبند یو تنظیم د لاندې چې د اولا نه تر دورې به کوم امتحان ورکوي، هغه کسانو د پټکو والا تعداد چې امتحان حال کې به سکال د 18 فروری نه تر 23 فروری پورې په امتحان حال کې ناستي پټکو والا به وي، د دو تعداد نن وخت کې 30 لاکھ کسان دي چې کومه داخله کړې ده. مولا نه ختمېږي. او د دې نه علاوه چې بهر څومره دي نو هغه هم 50 لاکھ نه اړېدلي دي الحمدلله. او د دې نه علاوه که تاسو ته ووایم ما ته په دې ټوله مجموعه کې داسې سړی نه شي ښولی چې د هغه د کور یو بچی یا بچی په مدرسه کې وي. او بیا درته دا عجیبه خبره وکړم چې دا دې ځای کې څومره موجود یې که نه، دې ځای کې چې څومره موجود یې تاسو، نو زما دعوه ده د خپل پیغمبر په فرمان باندې، ځکه چې الله فرمایي ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحى. زما محبوب وایي ځان نه خبره نه ده کړې، عرش بری نه وحي راغلی ده. نو امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق وایم زما دعوه ده چې دا څومره دې ځای موجود دي او په دې ایمان سره چې کوم ایمان سره دلته راغلی، په دې ایمان سره قبر ته لاړئ نو دا ټول به جنت ته ځي. دا څوک وایي جنابې؟ ټول وای ټول وای ټول وای څوک وای لږ پچغه جنابي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی فرشتے په دې مجلس باندې ګرځي، بیا د الله دربار تلاړي، الله تپوس کوي میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ فرشتے ورته پروردگار ایک مجلس میں گئے تھے، بہت زیادہ لوگ موجود تھے، بما علم کے اللہ نے پوچھا میرے فرشتوں وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ربا وہ تیری تعریف تیری مدح بیان کر رہے تھے، اللہ سالوی بیانولا، اللہ استاد پیغمبر مدحی بیانولے، اللہ استاد کتاب دو قرآن نشانی بیانولو. اللہ فرمائی زما فرشتو دی ټولو خلقو ما نسو غختل، فرشتی ورته اللہ ټولو درن جنت غختو، اللہ فرمائی سنے پناہ غختا، اللہ ټولو جہنم نا پناہ غختا. اللہ فرمائی زما فرشتو گواہو سی پدی مجلس کی چی سمرا خلق دی ما ټولو لا جنت ورکڑو جہنم میں پہ حرام کڑو. سبحان ایمان ہوا یہ دین اخم مجلس بل ملاوی ملاو بشی چرتا دورا جمع کری. قسم دے دے مولانا سے قدر پکار دے دے مفتیانو قدر پکار دے. ذکر در تعزیزان ہوئے ما چید دی خلقو قدرو کے انشاءاللہ دیر سبب ملاوشی کو بے قدر کرنے لیکن لاس پختانو چت کے استاسو سپتا لگی چی لاس دروانو چت کے نور در کے خدا ٹاپ حلالیاں نشتے ٹک ٹاکرانم در کے موجود دی لاسو چتو ساتے لگ دکورم در لامخ کا تکوئی لاس پتا نہیں گھٹ کی چلتا یو ناس نہیں کوئی با قدر کنے انشاءاللہ مدرسو قدر با کوئی دادر تعزیزانو بدی وجوے ما چی تاسو طول دی زیناسی کنا تاسو بدا دعا ضرور کری اللہ ماو بخی زمان مور اپلارو بخی نیانی کمیو بخی و ماسیگانی ماماگان میو بخی و تروریانیو طول بم یاد کری. لیکن تاسو بچاری دا نیویلی چی اللہ زمان دا امام سے و دا مفتی سے و دا مدرسی دا محتمم سے پی ایمان ہوا ایداز شردویلی چی اللہ دیو بخی او زمان کلی کی یو مولا دیا چی دعا کئی نو اخیر کوئی اللہ کو رسخر خواخی میں خام خواو بخی اگا غی نڈیر یدیگی پنپیر کلی کی دے. خیر بہرحال ما خبر گولا چی او دا علماء ندی زتاسو تا قسم کولشم زه قسم کولشم زه په نه حانس کېږم چې دې کې کم کم کینې دی چې دعا کوي قسم دې تاسو ته دعا کوي ستا د جنت دپاره دعا کوي ستا د هدایت دعا کوي او ستا لور چې ته پې پابندي نه کوې
او دی وی الله دا لور او دا خور او دا مور او دا بیبي او دا د په کور کې څومره زنانه دي الله ټولو ته د حیا د غیرت زندگی نصیب کړي. په ایمان ووایي چې میرا جسم میری مرضی والا راووتل نو څوک ورپسې وټي؟ میرا جسم میری مرضی والا جنکۍ چې اسلام آباد کې راووتې نو مونږه ما ته هندوستان نم پکې کال شو ما ته وی وګوره کنه تا خو چې زموږ پاکستان کې د اهل حق او راج دی وګوره دا جنکۍ کولاو ګرځي بربنډي ګرځي د اسلام آباد په سړکونو په راجدهانۍ کې وګوره ستاغه علما چرته لاړل زه په دغه ورځ غلی وم لیکن په بله ورځ باندې چوک ته جنکۍ راووتې برقی په بدن باندې چولی دي لاسو ته دستانی دي خپو ته جرابي چولی دي او الحمدلله د دې علماء د مراکزو د مدرسو جنکۍ دي اعلان کړي میرا جسم میرے پروردگار کی مرضی سبحان اللہ نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ مردان کی بھی اعلان ہو اکرام الحق سے دا آخری خبره ده ته وکړم څوک څوک وایي چې مې کوله سوچت کوي مردان کې جنکو اعلان وکړ وی دلته و میرا جسم میری مرضی والا راوځي یا خدای پاکه مې څه تندر را پرېوت اول هم په ډېر وچړه چې یا الله موږ دې زمانې ته پاتې شو خو بیا مې اخر کې بس جمعه و په سباله په جمعه کې مې اعلان وکړم چې کومه جینۍ راووته کالج والا او یونیورسټۍ والا او د مدرسې شاړو طالبانو چې کومه مونی ولا د هغه ده چې دا اعلان مې وکړو چې د انتظامیه راپسې ولګېده 3 MPO مې 3 MPO نه چې هر سره باندې کټ کې ټوټې مې کوي خو اعلان واپس نه اخلم او دا مې ویلي دي او مې دا اعلان دی اوریم ډېر په شوق باندې بس اعلان خو شوی ای ما ته خیر داسې به وکړو په هغه داسې کې مذاکرات زمونږ چالو دي او زما دا خبر انتظامیه اوري دلته په سرکاري فرشتې موجودي نو ما اخره کې راته وی چې بس جی داسې به وکړو خیر دی مذاکراتو کې یو اخري نتیجه راوباسو مې اخري نتیجه وایي وی اخري نتیجه دا ده چې بس دا زنانه چې دا به مونږ ګارنټي درکوو چې دا به ټولې باپردۍ نو مې دی بس څه وایي چې باپرده راوځي وی دا خو به وایي چې لکه میرا جسم میری مې زما اعلان به هغه اعلان وي بس ور اخر کې په پابندي ولګوله چې پابندي ولګوله یونیورسټۍ او سټوډنټ ما ته ټلیفون وکړو چې څنګه چلې سبا به راوځو مې چپه شوې شی لړ بل پای وړو طالبان هم ډېر ګډوډ پاتې شو داسې غوسه کې راغلي چې لکه مذاکرات به دې منلي وو که نه نو ولې دې ورته نه کول زما عزیزانو تاسو ته ویل غواړم چې کله داسې یو فتنه راوچته شي ما ته په ایمان ووایي مخکې څوک اواز اوچته شي نه ټول ووایي راته لاس اوچت کړي علما اوچتوي که نه اگر چې زه دا منم چې ستاسو ملګرتیا وي او جنت ته هم یو ځای ځو انشاءالله او دا جنت دی د چا خو زمونږ دی که نه بل د چا پلار داسې شته چې ما او تا به جنت نه مني نشته څوک یو کمپرومایز د سره وکړم دا زه کله کله ملګرو سره دا خبره کوم هسې جنت ته خو به موږ ټول ځو دا خو دعوه ده علما ناست دي فتوا هم به دی چې چا د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم امتی د امام الانبیا وایي زه جنت ته نه ځم چې اخري نه تللی خو دا پته خو نشته چې مخکې به زه ځم که ته به ځې الله دې تاسو مخکې نه بوځي چې هلته راته جدا برید تاوې راته تاسو هماغه آرامیان دي چې بیا راته وایي چې څنګه موږ به دا کچه ګرځو بیا لکه روژه کې ګرمه روژه چې وه ډېره خطرناکه روژه نو زموږ د ملګرو به وي الله ګوره دې روژې نه چې تېر شو جنت هم ضرور بوځه کې هندوانو ته به څه مخ ښو بیا نو تاسو نه الله دې داسې کوي نه وایي امین دغسې ځان پسې امین ووایي خو هسې که چېرې تاسو الله جنت ته مخکې بوتلی نو دا وعده را سره کولی شي چې مونږ به ځان سره بوځئ لاس اوچت کوي تاسو باندې دغسې زه یقین نه کوم ټولو وعده ده که نه لاس اوچت وساتئ یاره شکي غوندې شو که تاسو یول بوتلی مونږ به ځان سره بوځئ وعده ده دا زه ګپ نه لګوم ګوره او په جنت کې یو ټرن شته نه الله ولیدی که ته بیا ډېر وایي چې الله زه پکې نه وم چې لاس درله ما لیدلی و دې کیمرې نه پټ شي الله نه پټېدی شي مونږ به ځان سره بوځئ وعده ده اوس درته زم وعدې سره وایم د دې ټولو علماو د طرف نه که مونږ الله ول بوتلو انشاءالله خوښ هم نه وي خو تاسو به ځان سره بوځو مونږ به هم بوځو ځان سره اوس یو بله وعده یو وعده خو شو تاسو چې دلته په دې لاره روان یې نو مولوي صاحب مخکې روان یي که تاسو ته مخکې روان یي
ټول وای په موټر سایکل موټر کې نه کې غوته پلارم مخ کې نه پرې دی وای غاړي ته کومه دا ترنګ دی ونه کړی موټر کې غپارن بد وته مې غټه ګیره مولوی صاحب سایکل چلو یو سړی پیوالو نه دی ورته مړه غټه ګیره د دې پیوالم او ورته وروري خفه نشي دی ګیره کې بریک نشته نو تاسو نازي او تاسو کومه مولوی صاحب مخ کې رواني کنه نو که تاسو الله ول جنت ته بوتلې نو دا ورته وایي چې الله دا مولوی صاحب زموږ نه مخ کې دلته مرانه مخ کې کا نه وعده دا اخرنی چې دي دا لیدل وعده ده کنه اوس ورپسې یو خبره پاتې شو یو خدا ده چې تاسو بوتلې مونږ به بوځئ که مونږ یې بوتلو مونږ به تاسو بوځو یو بل سره وعده وشوه دویمه وعده تاسو مونږ سره دا وکړه که تاسو یې مخکې بوتلئ نو مونږ به ځان نه مخکې کوئ دا وعده مو کړه که نه اوس که مونږ یې مخکې بوتلو نو ستاسو دا تمنا شته چې لکه مونږ به تاسو ځان نه مخکې پلاران هم نه یې مونږ ډېر خوښ یې چې راورات هلته ته مخکې روان یې په ایمان کې مې مخکې کړي دا صفا خبره درته کومه که مونږ یې مخکې بوتلو مونږ به مخکې یو تاسو به راپسې را روان یې اوس خو خپلې وعدې نه تښتئ که نه هغه چې تاسو یې تاسو به مخکې کوه هغه وعده لږه بیا وکړئ څه پته لګي چې اوس هم اراده بدلې شوي وي به که نه انشاءالله د دې مدرسې د دې ختمونو په برکت به الله مونږ ټول یو ځای جنت ته بوځي اوس راته دا ووایي چې د مدرسې والا دومره غټ احسان وکړو نو د دې مدرسې دپاره که د چا جیب کې یو 10 روپۍ ومي او که د چا جیب کې 500 وي او که د چا 15 زره چې څه دې د زړه نه دې وخت کې ویستل بس راوچتوي او په منډه را روانېږه دې ځای ورکوه دی دا ما چندې باندې چرې نه دي کړې هسې مېډله راغلل مې ډېر خلک دي نو که دی 1000 روپۍ مو ورکړي نو ښه شی پکې جوړېږي یو ورځ موبایل 14 پرو میکس هر سړي جیب کې ایښی دی 5 لکو روپو نو خیر دی چې څه دي جیب کې بس را روانېږه په منډه لار ورله ورکوئ په منډه را روانېږه ما چندې چرې نه دي کړي صفا خبره درته کوم نه دا دې مال راکړي دا ځان له شوم پړک کړي په منډه وګرځئ پکې میانځ کې څادر وګرځئ پکې میانځ کې وګرځئ پکې تاسو هغه اخر یا هغه چې دی هغه برنډې والا دې پسې وګرځئ دا مه پرېږدئ دا دې ځای کې چې دی ټول مه پرېږدئ نن ځان له حصه واچوئ 10 روپۍ واچوه خو واچوه پکې بس ټول وګرځئ دوه ملګري وګرځئ جیب کې واچوئ ظالمان وګرځئ شاباس جنت اخلو انشاءالله ماشاءالله و نران دی ما خو دا به دومره نه خو تاسو ښه نران دي ماشاءالله وګوره طلبه هم پکې راپاڅېدل چې هسې راپاڅېدل 10 روپۍ راغستې ماشاءالله دې ته نرتوب وایي ماشاءالله تختې مه دعا به کوو ګورې ماشاءالله تاسو وایي د مولیانو هر پروګرام